خجی نن به چې دینو مونږه سٹارټ کوو سایټوپلازم. د سایټوپلازم نه مخکې مونږ الریډي چې دینو ډیسکس کړه مونږ سره سیل ممبرین او سیل وال چې کوم اوټر پارت اف د سیل او هغه مونږ ډیسکس کړه چې آیا مونږ سره چې دینو دا اوټر پارت اف د سیل چې دینو د کیسو دا لیئرز چې کوم پریزنټ دي د دې سیل ته چې دینو فائدہ څه ده. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی سایټوپلازم. د سایټوپلازم اصل مقصد څه دی، دا ولی پریزنټ دی، د کار چې دی نو څه دی، دا ټوله خبره به چې دی نو ډسکس کوو. یو وخت به د دې کمپوزیشن وایو، بل وخت به د دې فنکشن وایو، ټیک دا. او مینس کې بل غوندې کې ورکوټ غوندې کې ډیفینیشن وایو، او بیا چې کوم مونږ سره نور کار کول وي یا ډسکشن وي نو هغه به مونږ دلته کې یو رف ټایپ کې چې دی نو لیکو. صحیح ده. د دې نه مخکې ما تاسو ته په ویډیو کې هم ویلي وو چې آیا تاسو چې دی نو څه چلو کې تاسو یو 3D انیمیټډ ویډیو وګورئ چې په هغې کې تاسو ته کلیر شي چې آیا دا مونږ چې دا کومې خبرې کوو نو دا ښکاري څنګه. دا که مونږ په یو ویډیو کې ګورو یا په یو الکترون مایکروسکوپ یا واټ ایور په یو نارمل مایکروسکوپ باندې دا مونږ ګورو نو آیا دا به چې دی نو مونږ ته ښکاري څنګه، د دې شکل او شیپ او سټرکچر چې دی نو څنګه دی. صحیح ده. اوس راځو سایټوپلازم ته. ګوره سایټوپلازم څه ته ویل کېږي، دې ته به مخکې چې دی نو پروټوپلازم هم ویل کېده. ټیک دا بیا هغې کې چې دی نو خبرې لږې رالې چې کومه هسټري وه هغه خیر تاسو هم ګورئ. هسټري کې چې دی نو خبر رالی چې یاره نه جي دا چې دی نو پروټوپلازم او سایټوپلازم ګڼي. دی نه مخکې هم چې دی نو مونږ پروټوپلازم ورډ یوز کړی دی او اوس هم چې دی نو خلک استعمالوي. ها، سایټوپلازم څه ته ویل کېږي نو ګوره دا مونږ سره د دوو ورډز نه جوړ شوی. سایټو مینز سیل او پلازم مین یو ایریا، ټیک ده، چې په هغې کې به ما سره چې دی نو څیزونه چې دی نو موجود وي دې ته سایټوپلازم ویل کېږي. اوس که مونږ د دې ډیفینیشن کوو که نه نو هسې خو دا په ټول په ډیفینیشن کې چې دی نو راځي دا ټولې خبرې، خو سمپل به مونږ دا ووایو چې هغه ریجن چې د سیل ممبرین او د نیوکلیس په درمیان کې پریزنټ دی هغې ته څه ویلې کېږي، سایټوپلازم ویلې کېږي. سمپل الفاظو کې به مونږ دلته کې یو ډایګرام چې دی نو جوړ کړو چې دا مونږ سره څه شیز دی، دا نیوکلیس دی او دا چې دی نو دا مونږ سره څه دی، دا مونږ سره سیل ممبرین دی. اوس د دې سیل ممبرین او د دې نیوکلیس په درمیان کې چې دا کومه ایریا ده دې ته به چې دی نو څه ویلې کېږي، دې ته به سایټوپلازم ویل کېږي سمپل الفاظو کې. بله خبره ده چې دا به مونږ سره ایکوس ټایپ وي. ایکوس ټایپ مطلب دا چې دا به زیاتر لیکوډ ټایپ وي. په دې کې څه پارټ چې دی هغه سالبل دی، څه چې دی نو انسالبل دی چې هغه بیا ډسکس کوو. خو سمپلی به ته دا ډیفاین کړې څنګه چې سایټوپلازم از دیٹ ټایپ اف part of the cell which is aqueous and it is present between the cell membrane and nucleus. The cell membrane or the nucleus په منځ کې چې کوم مونږ سره یو لیکوډ پارت پریزنټ دی هغې ته سایټوپلازم ویل کېږي. اوس د دې چې مخکې مونږ کوم ډیټیل دسو که نه نو د سیل چې کوم 70% والیوم دی، والیوم چې کومه ایریا ده، صحیح ده، د هغې زیات ځای چا رانیولی دی، هغه مونږ سره رانیولی دی، سایټوپلازم رانیولی دی. صحیح ده. 70% of the area چې دی نو چا چې دی نو کور کړی ده هغه مونږ سره سایټوپلازم کور کړی ده. اوس دې ځای کې خبره راله چې آیا 70% of the سایټوپلازم مونږ سره والیوم نیولی دی نو آیا په دې کې خو به داسې څه پریزنټ هم وي که نه، په دې کې به مونږ سره داسې څیزونه پریزنټ وي چې هغه به په دې کې فټ کول پکار وي، ځکه خو دا دونه ایریا دی چې دی نو نیولې ده نو هغې کمپوننټس ته چې دی نو اوس مونږ راځو چې آیا د دې کمپوزیشن څه، کمپوزیشن مطلب څه دی چې آیا دا شي ستا سره په دې کې دننه څه پراته دي، په دې کې څه کنټین کوي. صحیح نه. اوس کمپوزیشن ته که مونږ راشو نو په دې کې لومبۍ امپورټنټ خبره ده چې مونږ د ایکوس سلوشن خبره وکړه نو لومبۍ به خبره څه وي چې دا به مونږ سره وي 70% of the water یا 70 to 80% of the water. واپسې به څه خبره وي، واپسې به دا خبره وي چې دې کې به مونږ سره چې دی نو پروټینز پریزنټ وي. اوس ګوره دې کې په هر یو خبره کې کوېسچن دی. 70% of the water دی نو ولې واټر دی، سالډ ولې نه دی، لیکوډ ولې دی، کوېسچن دی. پروټین پکې 10 to 20% پریزنټ دی نو ولې پریزنټ دی، پروټین دی پکې اړو پریزنټ نه وي. کاربوهایډریټس پکې پریزنټ دي نو ولې پکې چې دی نو کاربوهایډریټس پریزنټ دي. په هر یو خبره کې به تا ته چې دی نو څه راځي، کوېسچن چې دی نو راځي. نو لومبۍ خبره ده چې لومبۍ وایو چې آیا څه دي، بیا د هغې نه پس ډسکس کوو. واټر به 70 to 80% وي، پروټینز به پکې 10 to 20% وي. پروټین اگزامپلز ډېر دي خو تاسو که سمپلی دوه چې دی نو ځان ته یاد ساتئ نو په هغې کې یو لیپو پروټین دی، یو چې دی نو ګلایکو پروټین دی. صحیح ده. بیا کاربوهایډریټس ما سره پریزنټ دي. کاربوهایډریټس کې ما سره څه دي، ګلایکوجن دی، ګلایکو پروټینز دي، فرکټوز دی، دا مونږ سره په دې کې چې دی نو پریزنټ وي او د دې هر یو شی چې دی نو خپل خپل کار دی.
صحیح ده هغه ډیټیل ته چې دی نو خیر دی نه ځو خو سمپلی چې تا ته دا پته لګي چې اویره کاربوهایډریټ پکې پرزنټ دی نو کم یو کاربوهایډریټ پرزنټ دی ښه اوس د دې نه بس لیپډس پکې پرزنټ دي نو ګلایکولیپډس پکې پرزنټ دي فاسفولیپډس پکې پرزنټ دي د ګلایکولیپډس نوم خو به تاسو په سیل ممبرین کې هم اورېدلی او دغه شانته د ګلایکو پروټینز هم اوس دا څیزونه چې کوم پرزنټ دي د دې نه علاوه یو بل شیز دی چې هغې ته ویسټ پروډکټ وي ګوره یو کارخانه چې چلیږي که نه یو کور هم چې عام چلیږي یو کور چلیږي یو کارخانه چې دی نو چلیږي یو فیکټري چلیږي نو په هغې کې چې سم څیزونه جوړېږي نو په هغې کې به ویسټ پروډکټ هم جوړېږي ګنده مواد شیزونه به هم جوړېږي چې هغه به زمونږه د کار نه وي ویسټ خو پېژنئ که نه چې کم مونږ سره په کار نه راځي د غورځولو لایق وي اوس دغه شانتې ویسټ پروډکټ هم په سیل کې جوړېږي دا ویسټ پروډکټ ولې جوړېږي دا هم یو کوېسچن دی خو راځو دی خوا ویسټ پروډکټ کې مونږ سره څه راځي یوریا شو کرېټنین شو ډي ان اے ډیمیج پروډکټ شو ما خپله چې کله دې ټاپک دپاره تیاری کوم نو دا یو ورډ پکې چې دی نو راغی ډي ان اے ډیمیج پروډکټس ډي ان اے ډیمیج پروډکټس دې ته وایي که نه چې مونږ سره داسې ټایپ اف انزایمز پرزنټ دي داسې ټایپ اف پروډکټس پرزنټ دي چې هغه زمونږ د ډي ان اے دپاره چې دی نو خطرناک دي لیټ سه یو ډي ان اے چې دی یا یو سیل چې دی نو دننه کم ویسټ پروډکټ دی او هغې کې داسې 8 اوکسیو ګوانین چې دی نو ما سره پرزنټ دی نو دې ستا د سیل ډي ان اے خرابولی شي نو که لیټ سه ستا د سیل ډي ان اے خرابه شي نو نقصان به داسې وي هم د سیل به وي ټیک ده که نه نو دا اوس بیا تا سره ویسټ پروډکټ دی دا ویسټ پروډکټ به ته د سیل نه وباسې کم شیز چې د کور دپاره د کارخانې دپاره نقصاني شي او به ته د هغې کارخانې نه د هغې کور نه به وباسې صحیح ده نو دغه شانتې دا ویسټ پروډکټ هم دی یوریا چې دی نو دا سره ویسټ پروډکټ دی کرېټنین چې دی نو دا سره ویسټ پروډکټ دی دا دی وباسي اوس دې له راځو چې آیا دا مونږ سره چې دی نو ولې پرزنټ دي او د دې چې دی نو کار څه دی نو که لیټ سې مونږ وګورو که نه که لیټ سې مونږ دا چې دی نو ډیفاین کړو چې آیا دا کرېټنین دا ویسټ واټر چې کوم دی دا واټر ولې پرزنټ دی ټیک ده که دا واټر لیټ سې پرزنټ دی نو دا د کار څه دی ټیک ده که نه نو دا ټوله خبره به اوس دې ځای کې ډسکس کوو چې کوم تا سره واټر پارټیکلز دي صحیح ده هغه شیزونه چې هغه مونږ سره سالیبل دي په هغې کې د حل کېدو ضرورت دی نو د هغې دپاره به تا ته خامخا چې دی نو واټر پکار وي اوس پروټینز دي داسې ما سره پروټینز پرزنټ دي چې هغه به په دې کې چې دی نو ایز ا سګنلینګ کار کوي دې خبرو له راځو خو ډیټیل کې خو چې کله مونږ د دې فنکشنز چې دی نو ووایو هغې کې به تا ته کلیر شي که کاربوهایډریټ دی نو که لیټ سې کاربوهایډریټ راځي نو هغه هلته به سټور کېږي یا به ستا په باډي کې د هغې په کار چې دی نو راځي په هغه سیل په باډي کې به دا چې دی نو په کار راځي اوس د دې ټولو نه امپارټنټ خبرې چې کوم دي که نه هغه دا دوه خبرې دي مینلی دا هم ټولې خبرې دي خو مین خبره پکې واټري ده اوس راځو څه ته اوس راځو فنکشن ته چې کله فنکشن مونږ ووایو نو تا ته به الریډي چې دی نو دا شیزونه کلیر شي چې آیا ما سره چې دی نو فنکشن د دې څه دی او د دې واټر ولې 70% چې دی نو پرزنټ دی ښه اوس راځو څه ته فنکشن ته د دې سایټوپلازم کار څه دی سمپل الفاظو کې که مونږ وګورو که نه نو لیټ سې که دا مونږ سره یو سیل دی ټیک ده په دې سایټوپلازم کې تا سره چې دی نو دوه پارټس پرزنټ دي ښه دی کې ما یو شیز پرېښود د اورګینلیز صحیح ده دا خو مه ووایي که نه چې پروټینز دی پکې او واټر دی پکې او هر یو شی دی پکې یو دی اورګینلیز ورته مونږ وایو خو هغه ما دلته لږ غوندې کې تاسو ته ډیفاین کول د مین کار یو دی سیلولر شیپ جوړول سیلولر شیپ مطلب دا چې دا کوم اورګینلیز په دې ځایونو کې پرزنټ دي که نه دې له یو شیپ ورکول دی یو سیل له یو شیپ ورکول چې دا اورګینلیز د دې ځای نه دلته نه راځي د دلته نه دلته نه راځي دلته نه هلته نه ځي نو یو شیز له یو خاص شیپ چې دی نو ورکول دا سټرکچر ورکول دی کې عموم دی هیلپ کوي میټابولیزم کې چې دی نو دی تا سره هیلپ کوي میټابولیک پاتوی د کم شیز زما دپاره پکار دی کم شیز نه دی پکار کم یو به زه جوړوم کم یو به نه جوړوم کم یو پوره دی کم یو زیات دی کم یو ویسټ دی دا ټول شیزونه به چې دی نو دا به یو سایټوپلازم کې تا سره هیلپ سایټوپلازم به تا سره هیلپ کوي خو څنګه به هیلپ کوي دې له به پاتوی ورکوي پاتوی څه مطلب دی چې کم یو شیز زما دپاره چې دی نو نه دی پکار نو دی به دا آوټ کوي صحیح ده کم یو شی زما دپاره پکار دی نو هغه به دی ان ساتي ټیک ده لکه اوس د ګلوکوز پکار دی نو ګلوکوز بدن نه ساتي صحیح ده که نه اوس ویسټ پروډکټ دی دا به دې تا سره بهر کولو کې نو دی به تاله یو پاتوی درکوي یو لار به چې دی نو تاله درکوي ښه سیل سیګنلینګ همغه خبره چې within the cell به هم دی تا سره سیګنلینګ کې هیلپ کوي او within the outside of the cell به هم دی تا سره چې دی نو په سیل سیګنلینګ کې چې دی نو هیلپ کوي لیټ سې د دې او د دې سیل سیګنلینګ کېږي نو په هغې کې د ممبرین هم کار دی خو څه کار به د سایټوپلازم وي دا ګوره ټیم ورک دی یو شیز به یو کار کوي بل شیز به بل کار کوي بل شیز به بل کار کوي ښه
provide environment. اوس ګوره environment نه څه مطلب دی؟ نو د دې دپاره امپورټنټ دی چې موږ څو پیژنو؟ د دې سیل organelle دوه پارټ وپیژنو. هغه کم پارټ دي؟ یو ته ویل کېږي soluble part، یو ته ویل کېږي insoluble part. soluble part څه مطلب؟ چې حل کېدو والا پارټ وي. insoluble مطلب دا چې دی به حل کېږي نه. صحیح ده؟ اوس چې دی نو soluble part چې کم دی موږ سره په هغې کې موږ سره څه دی؟ سایټوسول. سایټوسول چې کومه ایریا دا کم چې 70% to 80% of the water دی هغه موږ سره چې دی نو څه دی؟ سایټوسول دی. صحیح ده؟ او په هغې کې چې دی نو واټري اکوس سلوشن چې دی نو پرزنټ دی. دقه ځای ته چې کوم موږ سره دا اکوس سلوشن نه جوړ دی دې ته سایټوسول هم ویلی شي او دا به سالبل پارټ وي. په دې سالبل پارټ کې به تا سره یو سایټوسول شو، دویم به وي پروټینز اینډ انزایمز. کم پروټینز اینډ انزایمز کم چې دا لیپوپروټین دی، ګلایکوپروټین دی، ګلایکولیپیډ ګلایکوپروټین دی، نیوکلیوټایډ چې کم تا سره پریزنټ دي نیوکلیس والا ریلیټډ، نو هغه ټول به تا سره چې دی نو دلته کې پریزنټ وي په ایکوس پارټ کې. صحیح ده که نه؟ کاربوهایډریټس به تا سره چې دی نو پریزنټ وي. کاربوهایډریټس به ولې پریزنټ وي؟ بیکاز دے نیډ ټو بی سالبل. که دا سالبل کېږي نه دا به ته استعمالې څنګه؟ ټیک ده که نه؟ سالبیلیټي چې کېږي نو بریک ډاون به د یو شیزونو کېږي. نو د دقې دپاره تا سره چې دی نو څه پکار دی؟ سالبیلیټي والا پارټ پکار دی. نو په سیل کې د دې د وجې چې دی نو تا سره څه دي؟ دوه پارټس دي، یو سالبل یو انسالبل. په سالبل پارټ کې دا سره درې راغلي. یو مین شیز دی هغه نیوټرینټس. اوس ګوره د نیوټرینټس چې دی نو څه مطلب دی؟ سمپلی که موږ وګورو که نه نو د نیوټرینټس مطلب دا دی چې کم خوراک چې ته کې، صحیح ده؟ کم خوراک چې ته کې نو دا هلته سټور کېدل پکار دي که نه په سیل کې؟ ټیک ده؟ که په سیل کې دا نه سټور کېږي نو څه مسله به کېږي؟ موږ ته به چې دی نو مال نیوټریشن راځي. په روژو کې که تاسو خیال کړي زموږ په باډي کې فیټس پرزنټ وي، پروټینز پرزنټ وي، دا شیزونه پرزنټ وي، نیوټرینټس چې دی نو پرزنټ وي. چې مازدیګرۍ به کېده د غرمې د ګرمیانو چې کومې روژې وې نو په مازدیګرۍ کې به زموږ څه حال و؟ بیکاز هلته به تا چې دی نو هغه هر څه به ختمېدو باندې شو. باډي به ریکوایرمنټ دا و چې موږ سره پکار دي چې یاره موږ چې دی نو دا نور خوراک وکړو. خیر موږ چې کومې طریقې سره روژې نیسو نو دا طریقه سنت نه دی. بیکاز موږ چې دی نو کینو او بس هغه چې کومه د روژې مقصد یې هغه هم چې دی نو سر وخوري. بیکاز چې تالی چې دی نو دا دې لپاره درکړي چې ته خپل نفس کنټرول کړي، ته خپل باډي چې ستا د کوم ویسټ پروډکټ دی هغه ختم شي. صحیح ده که نه؟ نو دغه شانتې نیوټرینټ سټور کول د هغې استعمالول دا په کوم ځای کې دی؟ دا په سالبل پارټ کې. که دی لیټ سې سالبل پارټ کې چې دی نو دی نه وي نو بیا خو چې دی نو دی به استعمالیږي څنګه؟ دی به سټور کېږي څنګه؟ نو دا ټولې خبرې. اوس د دې نه پس راځو انسالبل پارټ ته. په دې باندې چې دی نو کلیر که کلیر نه بیا تپوس وکړه. سالبل پارټ تا سره کلیر شو. اوس به راځو انسالبل پارټ ته. انسالبل پارټ موږ سره organelles دي. اوس organelles څه ته ویل کېږي؟ small organs present inside the body. څه ته به موږ وایو؟ small organs present inside the cytoplasm یا inside the cell body. د سیل د ننه چې کوم تا سره small organs present دي دې ته به څه ویل کېږي؟ organelles به ویل کېږي. بس سمپل. په دې کې موږ سره څه چې دی نو راځي؟ رایبوزوم راځي، ټیک ده؟ لایسوسوم راځي، صحیح ده؟ انډوپلازمیک ریټیکولم، په هغې کې بیا دوه سموث انډوپلازمیک ریټیکولم اینڈ رف انډوپلازمیک ریټیکولم. صحیح ده؟ دغه شانته چې دی نو موږ سره نور هم د دنیا چې دی نو دا ټول به خیر چې دی نو وایو خو دا ټول په څه کې راځي؟ دا په organelles کې، په انسالبل پارټ کې. اوس ګوره دا په انسالبل پارټ کې ولې پریزنټ دي؟ بیکاز د دې د سالبیلیټي څه جواز نه جوړېږي. د دې دپاره دا انوایرمنټ پکار دی. د دې دپاره څه پکار دی؟ انوایرمنټ پکار دی. او هغه انوایرمنټ چې دی په سالبل کې نه جوړېږي. که لیټ سې ته یو organelle سالبل ته راواړی نو یو خو به دې تا سره دې ته نقصان رسوي، بل به هغه په خپله چې دی نو خرابېږي. نو سیل ډیمیج به هم کوي او ورسره به هغه په خپله هم چې دی نو خرابېږي. نو مطلب د دې خبرې څه شو؟ چې د دې دپاره دا انوایرمنټ چې دی نو صحیح دی او د دې دپاره چې دی نو دا انوایرمنټ صحیح دی. لکه لیټ سې مونږ چې دی نو د میرین لایف خبرو کوو، کوم چې په سمندر کې اوسېږي نو هغوی دپاره داسې د هغوی باډي سټرکچر داسې جوړ شوی دی
چې هغه په سمندر کې ټایم تیرولی شي او یو مونږ یو هیومنز چې مونږ به بغیر سمندر نه چې دی نو ټایم تیرو، په اوچ ځمکه باندې چې دی نو ټایم تیرو، او داسې بیا ځناور شته چې په اوچه باندې هم ټایم تیروي پلس په سمندر کې هم چې دی نو خپل لایف تیرولی شي. نو دا دغه خبرې چې یاره یو انوایرمنټ د یو شیز دپاره پکار دی، دی به په دې انوایرمنټ کې کار کولی شي. که د یو انوایرمنټ پکاري نو هغه به د دې خامخا اچیو کوي. چې هغه انوایرمنټ ته نه میلاویږي دی به کار نشي کولی. صحیح ده. نو دا انسالبل پارټ کې ما سره چې دی نو اورګینیلیز پرزنټ دي. اوس که مونږ د دې خلاصه وکړو که نه چې آیا د دې خلاصه څه ده، نو ته به سمپلی څه ووایې چې سایټوپلازم از د aqueous part of the cell which is present between the cell membrane and nucleus, and it contains 70% of the cell volume. In cytoplasm there are many components which are present. The first one is organelles which are insoluble. The insoluble part of the organelles. یا تاسو داسې ویلی شئ چې cytoplasm is divided into two parts. Soluble part of the cytoplasm, insoluble part of the cytoplasm. Soluble part of the cytoplasm contains cytosol which contain the 70 to 80% of the water, proteins and enzymes, carbohydrates and nutrients. The insoluble part contains organelles which are endoplasmic reticulum, ribosomes, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, etc. صحیح ده. بیا به تاسو وګورئ ته بیا دا سیم کولی شي چې there are many functions of the cytoplasm: the cellular shape function, the metabolic pathway function, cell signaling, and provide environment for the survival of the cell. Survival of the cell څه مطلب چې آیا د دې سیل د سروایو کولو لپاره دی یو انوایرمنټ په دغه کوي. که ته لیټ سې هغه انوایرمنټ یو شیز ته نشي اویلیبل کولی نو یو شیز به کار نشي کولی. ټیک ده. لکه اوس لیټ سې زره د اسانه یو خبره د دې اگزامپل د آسان بیانو. لیټ سې یو شیز د بجلی د استعمالولې، لیټ سې دا مارکر دی، دی به بجلی چلیږي. صحیح ده. اوس که د بجلی نه میلاویږي نو دی به کار نه کوي. د لپاره دا انوایرمنټ ضروری دی. یو لایټ دی، یو بل لایټ دی، دا ټول لایټونه په بجلی باندې چې دی نو چلی. که د بجلی چې دی نو نه پرووایډ کېږي نو دی به کار نه کوي. دا بجلی پرووایډ کول دا د لپاره څه دی؟ دا یو انوایرمنټ دی. صحیح ده که نه؟ نو دغه انوایرمنټ تا سره چې دی نو څوک پرووایډ کوي؟ سایټوپلازم پرووایډ کوي. ښه بیا به ته د نه پس چې دی نو څه وایي چې کله ته دا ټوله خبره تا وکړه نو بیا ته څه ویلی شي چې یاره there are many components which are present by examples. So the first one is the water, 70 to 80%, which are discussed in the cytosol, which is also called cytosol. دا دوانه خبره تاسو چې دی نو مکس کولی شي په کومه طریقه باندې تاسو لیکئ. The second one is protein, 10 to 20%. The examples are lipoprotein, glycoprotein. Carbohydrates are present, which the examples of carbohydrates are glycogen, glycoprotein and fructose. تاسو نورم لیکلی شئ چې کم لیکئ هغې نه بس پته څه ته راشي؟ لیپډس ته به راشي چې یاره ګلایکولیپډز او فاسفولیپډز ما سره پرزنټ دي. خو دا خبره پکې خامخا چې دی نو لیکې. دا خبره امپورټنټ ده چې ته یو کس ته دا خبره ولیکې اب به پوه شي او دی د دې په میکانیزم او د دې په طریقې کار باندې چې دی نو پوهېدی چې آیا د دې طریقې کار څه دی، د دې میکانیزم څه دی. یو کس په راټه ولګي خبره ختمه خو چې پوهېږي نه نو څه پې. صحیح نه؟ نو ته به څه چلو کړي؟ waste products are also present in the cytoplasm which can be excreted یا exclusion. देखिए हम दो टर्म्स हुए inclusions and exclusions. ठीक ना? Now waste products are urea and creatinine and DNA damaged products which is 8-oxyguanine. That 8-oxyguanine is very harmful for the cell and DNA of the nucleus. دا خبره ده دغه شان چې دینو ایکسپلین کا. اوس دې ده کې یو بل یو امپورټنت خبره ذهن نه مې وته خو خبره دا وکنه چې دا دونه هر څه روان ولي. ټیک ده. دا دومره هر څه سره روان دي. دا ځکه روان دي چې د دې رایبوزوم یو کار دی، د دې لایسوسوم یو کار دی، د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم، د لارج انډوپلازمیک، د رف انډوپلازمیک ریټیکولم یو کار دی، د دې پروټین یو کار دی، د دې کاربوهایډریټ یو کار دی، د دې نیوټرینټ یو کار دی. کم کس چې په دې کې پرزنټ دی د هر یو کس خپل خپل څه دی، خپل خپل کار دی. اوس دې خبره باندې ځان پوه کړئ. ښه دا امپورټنټ خبره ده.
دی خپل کار کوي، لایسوسوم خپل کار کوي، سموث انډوپلازمیک ریټیکولم خپل کار کوي، کاربوهایډریټ خپل کار کوي، پروټین خپل کار کوي، نیوټرینټس خپل کار کوي. دوی چې کله دا خپل کار کوي نو د دې نه به څه کېږي؟ سیل به سروایو کېږي. چې سیل سروایو کېږي نور سیلونه به جوړېږي. چې نور سیلونه جوړېږي د هغې نه به یو آرګن جوړېږي، ټیشو جوړېږي. چې نور ټیشوز را یو ځای کېږي د هغې نه به آرګن جوړېږي. چې نور آرګن صحیح کارونه کوي، صحیح کارونه کوي، نو د هغې نه به یو آرګن سیسټم جوړېږي. چې ټول آرګن سیسټم صحیح کارونه کوي نو د هغې نه به یو آرګنیزم جوړېږي چې هغه دلته کې تا ته ولاړ دی. نو دې ته دا آرګنیزم دا ګوره دا هر یو شیز په مالیکیول لیول باندې یو پروټین ستا په باډي کې کم شي که نه نو ټول سیسټم خراب شي. د دې سمپل اگزامپل به زه بیا هم هغه درکم چې لیټ سه یو کارخانه ده او یو ماشین دی او په هغې کې یو قابله ته وباسې. دا هغه یو قابلې چې دی نو څومره اهمیت دی، هغه یو قابله وباسې ټول په ټول ماشین چې دی نو ودرېږي. صحیح ده. لکه لیټ سه دا پن دی، د پن نه زه دا نب وباسم نه د دې ټول پن چې دی نو څه فایده نشته. که لیټ سه د دې پن دا نب وي او شاته هغه صحیح والا هغه شیز وباسم نه دی به چې دی نو څه فنکشن نی. که لیټ سه دا نب هم وي او هغه صحیح والا پن هم وي او د دې دا باډي زه ختمه کړم نو دی به دا کار چې دی نو نه وي، دی باندې زه هغه شان کار نشم کولی چې کم هیلدي باډي کولی شي. نو دغه شانتې د هر یو کس چې دی نو تا سره څه کار دی؟ خپل کار دی. که یو قسم خپل کار پرېږدي ټول سیسټم به خرابېږي. که بلډینګ دی او په بلډینګ کې یو خښته ته وباسې نو ټول بلډینګ به راغورځېږي. صحیح ده که نه؟ بیا به ته څه کوې؟ ته به په هغه بلډینګ کې هر څه سامې هغې ته خیر نه ځو. خو مین مقصد مې څه دی چې دا ټول هر څه چې دا تا سره روان دي که نه نو دا دغه شان دي. دا په مالیکیولر لیول باندې دا ټولې خبرې کېږي، دا په مالیکیولر لیول باندې دا ټول کارونه کېږي. هر یو کس، هر انزایم، هر یو چې کوم پروټین دی هغه خپل کار کوي نو اله کار رواني. او دا ټول کار چې کوم روان دی چې یو سیل کوي نو دا سیل بل سره هم کمیونیکیټ کوي، دا سیل بل سره هم کمیونیکیټ کوي، دا سیل بل سره هم کمیونیکیټ کوي. داسې نی چې په یوازې رواني نه، دا ګروپ ورک دی، ټیم ورک دی. که لیټ سه د یو کس هارټ کار کوي او ګردې یې کار نه کوي نو دې جمدې پاتې کېدی شي؟ نه. که لیټ سه د یو کس ګردې کار کوي، کډنیز کار کوي او د زړه کار نه کوي دې جمدې پاتې کېدی شي؟ نه. که د یو کس چې دی نو زړه کار کوي او لنګز یې کار نه کوي دې جمدې پاتې کېدی شي؟ نشي پاتې کېدی. نو دا ټول چې دا څونه هر څه روان دي سیل سیګنلینګ کوي، کمیونیکیشن کوي چې آیا څه کول دي، څه نه دي کول، څه زما دپاره پکار دي، څه بهر کول دي، څه دننه کول دي، دا ټولې خبرې. صحیح ده. اوس کوم بیا دی کې چې دی نو څه کوېسچن وغیره وي نو بیا هغه به ډسکس کو کومنټ سیکشن کې ووایه چې کوم ځای کې مې هغه تاسو چې دی نو تپوس کولی شئ چې څه تپوس هم چې دی نو راشي. خو د 9 کلاس والا دپاره کم از کم دا نه، لکه زه به یو خبره دې ځای کې وکړم ستاسو په 9 په بک کې چې دی که نه ستاسو دا آی ډونټ نو چې دا بک چې چا هم لیکه نو ده په دې باندې سوچ ولې چې دی نو نه کوو. دا مارکر एकदम په دې باندې چې دی نو دا سوچ ولې نه کوو چې زه دا دومره خبرې به زه دلته ډیفاین کوم، سموث انډوپلازمیک ریټیکولم به کوم، مایټوکانډریا به کوم، ګولجي اپریټس به کوم. خو دا ګولجي اپریټس چې په کوم ځای کې پریزنټ دی نو د هغې دپاره صرف اور صرف تا چې دی یو پیراګراف ولیکو. لکه ته دې ځای کې وګوره یو پیراګراف صرف اور صرف لیکلی شوی دا سایټوپلازم والا. په سایټوپلازم باندې صرف اور صرف څه لیکلی شوي دي چې ایکوس پارټ آف د واټر دی، ایکوس سبسټانسز پکې چې دی نو پریزنټ وي. سبسټانسز وایي چې هغه ون ټایپ آف مالیکیول وي، ون ټایپ آف ایټم نه چې کوم جوړ شوی وي. صحیح ده. او سیل اورګینیلیز دي پکې. صحیح ده. یو پکې انسالبل ویسټ دی، یو سټوریج پروډکټس دي. بیا ویلی شوي دي یاره دا ان بټوین د سیل ممبرین او نیوکلیر مې. بیا سالبل اینڈ انسالبل پارټ چې دی نو ویلی په سالبل پارټ کې 70% آف د واټر دی او انسالبل پارټ کې چې دی نو دا سره اورګینیلیز. ټیک ده. اوس دا اورګینیلیز چې کوم دي دا به مخکې چې دی نو وایو، خو آیا دا شیز خو ډیفاین کول هم پکار دي که نه؟ لکه دا شیز ډیفاین کول په دې پکار دي چې دا سره انسالبل کې چې دی نو ولې انسالبل دی یو جمله کې پکارو. ټیک نه. سالبل دی نو ولې سالبل دی؟ که لیټ سه د دس چې دی نو سایټوپلازم تا لیکلی نو فنکشن یار فنکشن نه بغیر خو نه کېږي. چې تا ته دا پته نه لګي چې د سایټوپلازم چې دی نو کار څه دی نو څه تا ته که دا پته ولګېده چې یاره دا رایبوزوم دا کار دی نه، خو دا رایبوزوم دی. ټیک ده چې په سایټوپلازم کې پریزنټ دی. خو که لیټ سه ګولجي اپریټس دی نو هغه هم خپله چې دی نو په سایټوپلازم کې پریزنټ دی، خو په خپله د دې سایټوپلازم څه کار دی. نو لکه دا شیزونه ایکسپلین کول چې دی نو پکارو خو نه دي شوي په بوک کې. نو کله کله به خیر دی که نه، خیر دی انساني غلط شي دا څه مسله نه ده. خو دا صرف د 9 کلاس والا دپاره څه کویم
چې ګلیټ سه تاسو د چې دینو 9 کلاس والا بوک دی نو بوک سره لږ غونته کې نورم چې دینو ګوره چې آیا دی کې چې دینو د فنکشن سره تا به اساني کې نور چاته نه. صحیح ده. ان شاء الله د دینه پس به دا څه کار کوو کنه چې دا زه ګورم چې کم یو اورګینلی مخکې پکار دی او کم یو اورګینلی پس پکار دی، مطلب کم یو اول ویل پکار دی کم یو بعد کې ویل پکار دی. نو مونږ به یا د بوک په پیټرن باندې ځو یا به خپل پیټرن باندې ځو کم چې سټوډنټس ته اسانه وي. صحیح ده. د دې نه بس به کوشش کوو چې اورګینلیز چې دینو سٹارټ کوو. اورګینلیز کې چې کم اورګینلیز دي کوشش وکړو چې آیا یو دوه درې مونږ په یو لیکچر کې کور کوو. خو زما خپل سوچ دا چې یو شیز یو امپورټنٹ شیز هغه چې دی نو تاسو سره ښه ډسکشن وکړه. لکه ما سایټوپلازم سره اورګینلیزم کولی شو خو ما ونه. صحیح ده کنه. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به ملاویږو. السلام علیکم.